زمانو واده چې کې چا سره وکړي نو دا غي اصول مونږ ته حضور پاک خو دلې دي څو اصول خو دي حضرت ابو هريره ته وایي فرمایي تنكح المرأة لأربع وي خلق سلور مقصد یو مقصد د خدا کوي لمالها یادې لکه چې مال وسر راشي زیرب ته به ډولم دا مال براشي پرجونه به یو جیدات به یو د پلان په جیدات کې به څه پیدا شي ولې جمالها او بعض خلق ډول ته ګوري دغه اس وسرني خدا جنې ډولې ده ولې حسبها او بعض خلق دې ته ګوري دغه ډولې نه ده خدا پلان کې بابا د پلان کې خان د پلان کې نواب لور ده ولې دینها او بعض خلق دین ته ګوري چې کدا ډولې نه ده مالم نشتا خدا دیندار ده نو حضور پاک فرمایي فظفر بذات الدين تربت يداك ابو هريره ګوري دیندار خدا په نکاحانه که خله ولا کمالدار او دیندار ولا کله خنا سب او دیندار ولا خو په نور پکې نه پوره کېدل نو دین ته ګورو دیندار جنې وکا قسم دې دیندار خدا په دنیا کې جنت ته او بی دین خدا په دنیا کې دوزخ ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینه په کوڅو کې به چکر لگاو د دې رعیت حالت په معلومه نه یو ځل پلار تیرې ده مسخوتن یو کور کې ده یو دو زنانو یو بل سره جګړه او د आवाज نه پته لګیدا چې یو مشر ده او یو کشر ده او د خبرونو نه پته لګیدا یو بل تمور او لور وي واچو بچي په دې پيو کې وبو الو ته نه مورې پيو کې وبو ناچو ولې واچو ډيري بشي نه امير المؤمنين حضرت عمر اعلان کړی چې چا پيو کې وبو واچو له په پېښما نو سزا به ورکو واچو په کې وبو امور لور ته نه امور ورته سوي وي بچي عمر دلته کم دي چا پيو پسې وګرځي واچو په کې وای پته سره لګی رښتیا خبره پيو کې وبو واچو پته پکې لګي دا زموږ دا دغه چې دا ونده ټینګا نه وا دې پرون او موږ یو کور نه په باغشته ما بسار مسکو نو ما به پیر وړل نو ما ته کورې دا پیډر نری دی پټه وته وای ټینګي کی نو ما ته ترور دا پیډه بکې دی وبد ډېرې کړې دي ماته ولې وب پلیتی ریسه دا نه چې وب پکې نه دی چولې وی ولې پلیتی ریسه ما یو خو په او داس نه کوم او نه غسل لولم زغو وب خو ما کله کور شته کنه تیر باندې ولې خرڅه ده خو په لما یقینو کا قسم راته خلک ما پکې وبا چولې وای دا میخه د جبر را پوریو دین وب خامه خاص کینو هغه وب بچته دي نو واقعي چې بعضې میخه او سروي ونډه درنه خوري نو پی ټینګي او چې بعضې تشو بوله ورکوي او پاندونه ماندونه ورکوي او تشبوس والا ورکوي نو هغې کې بیا ټینګوالي نه دا کل مل چې پې خورئ او ډوډۍ موډۍ پې خورئ دې سره ټینګوالي پیدا کوي نو ما ته قسم وخوړه که ما پکې اوبه اچولې نو کور ما وې دم دونه ملامته کړم وایي بوډۍ ما ته قسم وخوړه چې اوبه پکې نه دی اچولې وایي دا ټیک وایي وایي دا پایو کې اوبه نه اچي دا په اوبو کې پې اچوي دا ول بالټي کې اوبه اچي د پاسه پې میخه لشي مې دې ته منطقیه وایي دا به څنګه پلاکې نو پایو کې اوبه اوس پایو کې نه اچي اوس اوبو کې خلک پې اچوي دا ټګي دا دوکه ده رسول الله مبارک فرمایي من غشنا فليس منا دا چې د موږ مسلمان سره ټګي وکړه دا ما په لاره نه دی روان خلک پایو کې اوبه اچوي اوس خو هغه اوبه خو بیا هم د پیپا کې دي خو کیمیکلونه پې جوړوي په دکان به غټ لیکلي فارم کا اصلي دود د فارم اصلي په او مینس کې ټول د ناګمان او د صدریاب د سین او برالي او پکې کیمیکل چې یو خټکې او لړی او چڼې کې هغه نه پې جوړي الکه دا مسلمان په دې پیسې ګټي دوکه کې حرام کې ګناه کې کیمیکل خرڅه په پيو باندې ولی ما بچول رزق وګټو اخرت دې نه تبا وي زما دوانه قبليږي رسول الله مبارک فرمایي وي کم انسان سر ببري او لاس به اجلات او چت کړی وي او یا رب یا رب یا رب یا رب زما دوا قبول کوي كيف يستجاب له دا دوا بس قلب لګي مطعمه شراب وملبسه شراب اغسته حرام ده او خوري اوس کی حرام دا حرام خور سړي دواګانې قبليږي نو حرام یوازې دې ته نه وي چې د شپې دی پر دې چوتل اورې به اوس په سر کې وروړي دا چې اوبه په پایو کې چې دا حرامه ده دا ګناه ده دا ناروا دي دا ځان کوي کې ورو خپل مال په ځان حرامه وي لګه ګټه لګ به خر سبب برکت به پکې وي او چې ډیره دی وګټل په آرام باندې او به پکې ورواچولې نو پیسې دی وګټل خو برکت به پکې نه سبب ده نه په بیمارو باندې او په مقدمو په هسپتالونو دی بیا بسکه نو هغه وتوي امیر المؤمنین وایي چې وبه بنا چوي نو هغه بل امور وتوي وی لوري امیر المؤمنین دلته کم دی موږ نه خبرېږي وی امیر المؤمنین نشته د امیر المؤمنین خدای خوشته کنه ور دې ته ایمان وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت پر وکسان د الله د عرش د سوري لاندې وي وکسان هغه سخت وخت کې نور یو مل د انسان سر تر نږدې شو خلک خټ کېږي او په خپل خلو کې ډوب راځي وکسب خوشالي چغيږي با د الله د عرش سوري لاندې یخو هواګانو ته الله به مل مستیا ور کوي یو پاغه وو کې دادي رجل ذکر الله خاليا ففازت عيناه الله را یاد کی اس سوکنینو دسترګونه اوخ کې وبېږي الله را یاد کی اس سوکم نسترګونه اوخ کې وبېږي نو په دې کې د خدای یاره پیدا کې د دې جنې په لکه د خدای یاره وا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کراغي بیبي ته الوي یو زوی عاصم ویدل واده کو یو جنې می سیکل د په لکه د خدای یاره د لار شوی ګورا خو خدیشه واده شوی دا کله په کور پیغله دا چې ورله واپس را لوي جنې خو کولم دا واقع نه کم دا او واده شوی نه دا چاله نه دا ور کړی ویدا به وګواړه کنه وی خو ګډبانه دي او ته امیر المؤمنین ودا خبرې په پرې
زوی سره سلام کړه بچی څنګه دی خوخه ده ای بابا ستا خوخه ده قانون دا دی چې زوی سره سلام کنه واده ولاوکا ډېر خلک زوی سره سلام نه کوي واده ولا کوي دا چې ډېر شته چې هغه زوی وته وي وی بابا دا جنې نه کو دا ما د ترور لور دا یا د ماما لور مې دا یا د تر مې دا مې نه ده خوخه او دا مې خور دا غریب دا ویل نشي چې نه مې ده خوخه یاره ما سره کور کې یو ځای اوسېږي ما ته لکه د خور ښکاري بس په دې پېښه کنه کاکا الله دی مکوه نو پلار یې مجبوره کي ویې ټکۍ یې کور نه وباسي نه دا به خامخا کې دا لمار ویره ده دا به کې دا د ما خوردر او دا به خامخا کې په زور ولې کوې ول دا هغه نه ده خوښه دا لیکې که هغه لیکې دا هغه نه ده خوښه جون شپه د هغې تېرېږي ټیک شوه مې کوه نو زوی سره صلاح کوې چې جنۍ وله کوې د هغه د ناخوښۍ نه بغیر په زور یې بې مه پایه کوې او هلک له هم پکار دی چې د مور و پلار د صلاح نه بغیر نه کوي بعض هلکان دلته په دې کالجونو کې په یونیورسټو کې جنکو سره دوستانې جوړي او زه تا به کوم همو ته وي زه به تا کوم نو هر څوک مه کوه پته ولګي چې د مور پلار سره دی جوړ خلک دی خاندان سره دی جوړ خلک دی او که نه دی نو دواړه په مشوره دغه رنګې جنۍ چې مور ورکوي صلاح دې ورسره وکړي هلک لرې ورکوم هغه چپ پاتې شوه ورې که او که نه هغې نکلي نکلي کول چې نه زه نه کوم یا د ما واده ته پوهې شه پې چې جنۍ هلک نه دی خوښ صلاح ورسره وکړه او جنۍ دې په خپله خوښه هلک نه خوښوي دا مشترکه صلاح دې وکړي هلک او پلار او جنۍ او پلار او مور صلاح دې وکړي نو واده دې وکړي نو زوی راوغوښت بچې څنګه دې خوښه دی بابا ستا خوښه ده وایي ټیک ده چې ګډبانه دي خو جنۍ دینداره ده او د رسول الله مبارک وینا ده چې دینداره کوه ډېره ښه ده هغه جنۍ ورته په نکاح کړه اوس الله پکې څونه برکت واچو هلک هم دینداره او جنۍ هم دینداره جنۍ به دینداره ګورې او هلک هم دینداره حضور پاک فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه چې یو څوک د نه لور غواړي یا خور دین یې هم ښي او خوی یې هم ښي دوه خبرې دي نو ورکې بعضې وخت انسان دیندار وي خو خوی یې خراب وي کنځل کوي وال کوي ټکول کوي پیغورونه کوي بعضې بېغیرته ښځې ته پیغور کوي د پلار دا ګناه ده ګورې ښځې ته د مور پیغور کوي دا سخته ګناه ده ښځې ته د رور پیغور کوي د یو ګناه په بل نه بر کېږي دا پیغورونه کوي بعضې دا بېغیرته وي دا جنۍ خولې وي دا ښځې ته پیغورونه کوي نو بعضې دیندار اخلاق پکې نه بعضې اخلاق ښې خو دین پکې نه بې دینه یې مونځ نه کوي چې دواړه پکې جمع شي نو حضور پاک